وعن سلمى بن الأكوع رضي الله تعالى عنه أن رجلا أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله فقال كل بيمينك قال لا أستطيع قال لا استطعت ما منعه إلا الكبر قال فما رفعها إلى فيه رواه مسلم. دا حدیث دا حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالی عنہ نا روایت تے. حضرت سلمہ بن اکوع دا په صفاتو خصوصیاتو کې دا راځي چې د جنگجو ډیر زیات او کم پیدل جنگونه بچیو په هغې کې د ټولو نه ډېر بهادر سلمہ بن اکوع. یو اکرع بن حابس دی هغه 8 کاب سره دی او دا سلمہ بن اکوع دی. ابو مسلم د کنیت ته او اسلمی دی بنو اسلم دی د بنو اسلم قبیله دی او ابو مسلم کنیت دی او مدنی دی انصاری دی. په صلح حدیبیه کې هم شامل شوی دی په هغې بیعت د رضوان کې او د ونې لاندې چې کوم بیعت د نبي علیه الصلاة والسلام نه صحابه وکړو دی په هغې کې شامل شوی دی. بیا په مدینه منوره کې وفات شوی دی او په 74 یعنی په 4 یا هجري کې وفات شوی دی او عمر یې 80 کاله. نو د هجرت نه 6 کاله مخکې لکه د ده پیدایش بیا راځي ولادت. نو دا مشهور صحابي دی حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالی عنہ. ان رجلا اکل عند رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم بشماله. وہ یو سړی چې خوراک کولو د نبی علیہ الصلاة والسلام په خوا کې په کیڼ لاس باندې په کیڼ لاس خوراک کولو. دا سړی تر دغه وخته پورې مسلمان نو او د ده نوم کتابونو راغستلی بسر بن راعی الاشجعی د بنو اشجع قبیلې و. تر دغه ساعته ایمان نو راوړی او بیا رستو ایمان راوړی دی د نبی علیہ السلام زمانہ د حیات کې. د دې وجې علامه ابن حجر رحمت الله علیه عسقلانی د ده نوم په الاصابه کې په صحابو کې لیکلی دی چې دی هم صحابي دی خو هغه وخت حالت د جاهلیت او په حالت د کفر او د شرک په کیڼ لاس خوراک کولو. نو چې کله د خوراک کولو نبی علیہ الصلاة والسلام سره خوا کې په کیڼ لاس خوراک کولو فقال نبی علیہ السلام فرمایل کل بیمینک په ښي لاس باندې خورا. دا کیڼ لاس د په خوراک کې مه استعمالوه بلکې په ښي لاس باندې خوراک کوه. قال نو دې سړي ووی لا استطيع نشته زما طاقت په سم لاس کې یعنی په سم لاس نشم کوله خوراک زه په سم لاس خوراک نشم کوله. دا راوي اوس وی ما منعه الا الكبر منع نه کړه لره د دې خبرې نه منع نه کړه خبرې لره
دلره مگر د تکبر د وجه تکبر د وجه د منی شو الا الكبر یعنی د چې منی شو د دې خبرې نه او دا خبره وانه اورېده نو الا الكبر دا د تکبر د وجه دا غره خیال وکوي دا د راوی کول له حدیث سره متصل راغله د بعض خلک په پوه نشي ناغه وی لا استطاعت ما منعه الا الكبر بیا به کچری د راوی کول نه نو بیا به داسې نو بلکې دا د راوی کول له ځکه وی ما منعه الا الكبر راوی وی صحابي حضرت سلمہ بن اکوا من نه کدل را مگر تکبر ډېر تکبر د وجې دا کارو نه کو سیو نکړل په سم لاس خوراک شروع نه کو د کین لاس نه من نشو نو دا دراوی کول له اے ما منعه من الاكل باليمين الا تکبره وعناده من نه کدل را د خوراک نه په خلاص باندې د تکبر او د عناد د وجې مگر تکبر او د عناد د وجې دا کارونه کو په خلاص باندې خوراک زکاونه کو چې دغه تکبر او په خلاص خوراک زکاونه کو چې دغه عناد د نبی علیہ الصلوۃ والسلام خبره په خاغه وخت خونه لګیدا ولی ما ته داسې وې ولی حالت د کفر او حالت د شرک د نو هغه تکبر خو په دغه وو نو قال بیا دا سلمہ بن اکوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی فما رفعها الى فی نو کچری دا قال دا خودل سلمہ بن اکوا نو دا مخکنه ما منعه الا الكبر دا بیا دا غیراوی د سلمہ بن اکوا نه چې روایت کړی دی ځکه دا قال به بیا اول کې راوړو خودل ته ذکر راړو چې قال فرمای سلمہ بن اکوا فما رفعها الى فی پورته نه کده لاس خلی ته بیا د بیا سم لاس خلی ته پورته نه کو مثلا طاقت ته الله ختم کو په نبی علیہ السلام په بددعا سره دا لاس پورته نه کده دینه رستو خلی ته دې مطلب دا ده چې د خوې په سم لاس خوراک نشم کوله نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایي لستطاعت طاقت نه لري تر دې نه پات شمنه فقال وی فرمایل کل بیمینک خرپ خلاص باندې قال لا استطيع دو طاقت نه لرم د خلاص نبی علیہ السلام فرمایل لستطاعت عملری طاقت عملری دا یو قسمه بددعای شو یعنی لاس ته پورته مشه او لاسو کې د طاقت را مشه او تلی چریو مو دا لاس سم لاس خلی ته پورته مکی نو د نبی علیہ السلام خیره شوی ما منعه الا الكبر دا دراوی قول ما تاسو ته وې فما وصلت يمينه الى فمه ببعد ذلك چریوم د بیا خلی ته اونړو دا خیلاس د دین ارستو ټول عمر کې بیا د چری خیلاس هغه پورته نکړی شو ولی د یو خو تکبر کو عناد کو بل دروغ وي طاقت لرو وي نه کدا کار نو نبی علیہ السلام خیری ورته وکړي لاس دې پورته مشه یعنی الله دې لاس پورته مکا وای د دې وجه لأن النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يظهر كذبه د دې د وجه چې د اراده وکړه په دې سره ظاهر اول د دروغ سره نو چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته د دروغ وي نو دا غي د وجه د نبی علیہ السلام دعا بدعای په ولګیلا فدعا علیه عند ذلك مع کمال رحمته سره د نبی علیہ السلام د دومره لوی رحمتنا د کمال رحمتنا نبی علیہ السلام په د باندې خیره وکړي چې ګوره ته زما خبره ناوري د دین دا معلومه شو چې په حالت د شرک کې به نبی علیہ السلام مشرکین ته د اسلام نه علاوه دا غي اصلاح او دا غي د تربیت او دا غي د خو د منی د بدو خبرونه خبرې کوله لکه دای ته چې نبی علیہ السلام دا فرمایل چې په خلاص خورا
نو د هغې تعلق دې سره نه دی چې ګینې ته مسلمان نه یې نو تا ته ولې ووایم بلکې دې سره دی چې هسې هم په ښي لاس باندې خوراک چې دی نو دا انساني طریقه ده او په کیڼ طرف باندې خوراک چې دی نو دا حیواني طریقه ده حیوان چې دی درنده چې دی څاروی چې دی نو هغه د ښي او د کیڼ فرق نشي کولی نو هسې هم یو بنده بد ښکاري په دې خبره باندې چې هغه په کیڼ لاس باندې خوراک کوي خو ده د تکبر د وجې وکړو د نبي علیه السلام به دعایي پرې ولګېده او سره د دې نه چې ومزید عفوه وصفحه سره د دې نه نبي علیه السلام به څومره عفوه کوله او بیا هم نبی علیه السلام چې ده ته دا ووایي نو واقعي معلومه شوه چې ده ډېر غلط کار کولو نو تاسو وایئ چې یو غیر مسلم ته نبی علیه السلام دومره زیات تنبیه کړې ده او خیرې ورته کړي دي او هغه ته یو انساني طریقه خوله او هغه د هغې نه منې شه د تکبر د وجې نو چې باوجود د دې نه چې یو انسان مسلمان وي ځان ته مسلمان وایي د نبی علیه السلام امتي ځان ته وایي او سره د دې نه چې دې وخت سره هغه ځان ته تعلیم یافته وایي بعضې تعلیم یافته خلک په دې باندې ډېر فخر کوي ما دوره ډیګرۍ اخیستې او هغه چې څه شی راخلي نو د خوراک نو بسکټ وي مټیایي وي یا نوړی نو کله به بس داسې کې میوه دانه راخلي نو ډډه به یې والي او په اړوي لاس به یې راواخلي او خوري دا هم د تکبر د وجې کوي او دا انتهایی نازیبا حرکت دی نازیبا حرکت دی نو نبی علیہ السلام دته باوجود د دې نه چې د په حالت د اسلام کې هغه وخت نو دته بددعایي وکړه څوک وایي چې دا د دې د وجې نبی علیہ السلام بددعایي وکړه چې دې کې جواز د دعا د نبی علیہ السلام په د شریعت نه په وتو باندې راشي که هغه شریعت سره تعلق وي او که نه وي نو بعضې وایي چې فی الحدیث بیان جواز الدعاء علی من قصد الخروج عن الشریعة قصدا وعمدا نو چې یو مشرک هغه د نبی علیه السلام په خبره باندې عمل ونه کړو که وروسته مسلمان هم شو خو هغه وخت خو مشرک و نو چې هغه په حالت د شرک کې د نبی علیه السلام په یو خبره عمل ونه کړو نو هغه باندې د نبی علیه السلام بددعایي ولګېده نو هغه څوک چې په حالت د اسلام کې وي نو دا بددعایي د هغه دپاره هم راتلی شي نو که چېرې دا نه چې د هغه لاس شل شي څوک به وایي چې زما لاس خو شل نه شل عیاذ بالله خو د هغه لاس به د برکت نه خالی شي د هغه لاس به د خیر نه خالی شي د هغه لاس به د سم کار نه خالی شي بس کار به د لاسونه نه کېږي سم سمې به یې نه خوري یو خبره ولې هغه د نبی علیه السلام په یو حکم باندې عمل نه دی کړی لا استطیعو وی طاقت نه لرم نبی علیه السلام وی طاقت هم لره ما منعه الا الکبر راوي وی دا منې نه که دی لره مګر تکبر منې کو د تکبر د وجې داسې وکړل نو که څوک قصدن کوي که عمدن کوي که خطاً کوي خو ورته ویل پکار دی که څوک په غلطۍ سره داسې کوي نو ویل ورته پکار دی او که څوک وایي چې زما عادت داسې دی چې زه بار بار داسې کوم او زه پوه نه شم نو بیا دی خو الله سره معامله ده خطا شو خو کول ولې نه دي کول پکار داسې لکه بعضې خلکو عادت نه مجبوره بیا هغه عادت نه دغه کېږي دا بدلیږي د دې وجې زنانو له پکار چې هغوی ماشومان د اول نه په سم لاس د ښه کار نه هغه په سم لاس باندې ورته تاکید کوي چې هسې نه چې چېرته هغه په کیڼ لاس باندې یو ښه کار کوي نوړی اخلي یا د چا نه څه پیسې اخلي دا پیسې چې بنده وړوله ورکوي دی اکثر اړولی لاس را مخکې نو شفقت سره ورته ویل پکار دی چې نه دا بل لاس کا یا ورله هغه بل لاس ته نیول پکار دی چې هغه پوه شي چې ماله څه کول پکار دی نو په سم لاس باندې دی ورته وایي چې نوړی اخله بعضې خلکو ماشومانو ته چې څوک وایي یاره په سم لاس باندې ورته وایي چې خوره یاره وایي دی داسې بد عادت شوی دی چې داسې بد عادت شوی دی تی ښه عادت که دا خو عادت شوی هم ستا د وجې دی چې تا ورته نه دي ویلي چې یاره داسې وکړه
که چېرې تا ورته سم لاس خولی هغه به داسې نه کول په پیسو چا پوه کړه چې تا پوه کړه نو پیسې پېژنې او که نه په سم لاس باندې پوهېده بیا خو چې څوک یې څنګه عادت کړي هغه شان وي نو واړو ته ډېر زیات پکار دی چې زده کړه وکړی شي تربیت وله وکړی شي چې هغوی په سم لاس باندې دا کارونه کوي او د استنجا ورته هم وویلی شي چې هغه پاړولي لاس کوئ ځکه پوهېږي نه هغوی به بیا په دې فرق نشي کولی چې اوس ما له څه کول پکار دی نو هغوی له دا هم وړو ته ویل پکار وي اوس لوی نه پوهېږي بل په اوبو استنجا ورته ویل پکار دی چې کوئ ځکه بعضې خلک چې په وړوکوالي پوه نه شي نو هغوی بیا تر لویوالي پورې د استنجا په طریقه نه پوهېږي د ټولو نه ګنده قوم دا انګریز دی دی صفایي صرف ټیشو یا ټایلټ پیپر استعمال کې نور بیا د اوبو کار انو د دی نه به یو بوی دی کپړې به څښایي د اوبو استعمال پکار وي انو هغوی ورته خو هغه ځایونو کې خو ورته نور څوک څه نه ښایي خو چې مور او پلار ورته وښایي نو هله به کار کوي زنانو له پکار دی ماشومانو ته دا طریقې ښایي چې په ښي لاس باندې ښه کارونه کوه دا کار کوه په کیڼ لاس باندې دا کار کوه فما رفعها الی فیه پورته نه کړله لاس همیشه دپاره خولې ته د ده لاس شل شو په ځای پاتې شو خیرې د نبي علیه السلام پې ولګېدې رواه مسلم روایت د دې حدیث امام مسلم رحمت الله علیه په خپل صحیح مسلم کتاب کې کړی دی وعن حارثة بن وهب رضی الله تعالی عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ألا أخبركم بأهل النار كل عتل جواز مستكبر متفق عليه نبی علیہ الصلوۃ والسلام نا حضرت حارثہ بن وهب رضی اللہ تعالی عنہ آغتنا روایت کی حضرت حارثہ بن وهب رضی اللہ تعالی عنہ دا بنو حزا قبیلے دے حزائی او د لوی نسبت دا دے چې د حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ د یوی بیبی زوی ده خو د بل خاوند نه د هغې بیبي د بل خاوند نه دی نو دا موږ ورته پښتو کې پرکټې وایو یعنی د حضرت عمر صاحب بیبي وه او د هغې مخکې خاوند و د هغې نه دی پیدا و انو د حضرت عمر رضی الله عنه پلندر شه پلندر او دی د کم یو بیا د هغې بیبي نه د حضرت عمر صاحب یو بل زوی دی عبیدالله هغه د عمر صاحب زوی دی نو دی او عبیدالله چې و نو دی بیا د مور شریک بچي و یعنی د مور یو نو حضرت حارثه بن وهب او عبیدالله بن عمر بن الخطاب دا خپله کیرونو او د پلار نه نو یو د عمر صاحب زوی او بل د وهب او د مور نه و نو د مور شریک زامن او حزاعی قبیلې دی کوفیینو کې دی ابو اسحاق سبیعی د ده نه ډېر روایت کړي دي او د ده نه دا روایت دی حارثه بن وهب رضی الله تعالی عنه حضرت حارثه بن وهب رضی الله تعالی عنه نه دا روایت دی هغه فرمای سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی علیہ الصلوۃ والسلام نما واوریدل یقول فرمایل الا اخبرکم باهل النار تاسو ته خبر درکم په هغه خلکو چې هغه اور والدي د اور والو خبر درکم چې جهنميان به څوک وي نبی علیہ السلام چې دا فرمایل نو بیا ورپسې فرمایل کل عتل جواز مستكبر هر هغه څوک چې هغه سرکشه وي سرکشي کوي هغه به جهنم ته ځي جواز زوی سره دی مراد ترنه بخیل دی بخیل او ګورئ بخیل ته هسې بخیل وایي دلته نبی علیہ السلام ورته جواز وایي معلومه شوه دته جواز وایي بخیل ته
او د دې مقابل چې دی نو جواد دی، سخی ته بیا جواد وي. او مستکبرن او هر متکبره، سرکشه، بخیل او متکبره به جهنم ته دي. دا درې قسمه خلق به جهنم ته دي، د دینه به جهنم ډکیږي. دا خلق دي چې دی به جهنم ته دي او دی باندې به جهنم ډکیږي. یعنی څوک چې سرکشه وي توبه ونه باسي، څوک چې بخیل وي سخی نشي، څوک چې متکبر وي متواضع نشي، نو دی به جهنم ته ځي. نو مخکې حدیث کې خو ښکاره او ترجمة الباب ځکه چې وګورئ قال لا استطاعت، نبی علیہ السلام فرمایل طاقت به ونه لرې. تو راوي وی ما منعه الا الكبر، دلره منې نه که د دې ښي لاس د خوراک نه، د کیڼ لاس د خوراک نه او په ښي لاس خوراک، دلره منې نه که د څه د وجې د تکبر د وجې. نو هغه خو د تکبر ترجمة الباب هغې کې راغی. او دې کې څه دی؟ نبی علیہ السلام فرمایي هر سرکشه، بخیل او متکبر دی به جهنم ته ځي. او دا باب هم په څه کې دی؟ باب تحریم الکبر والاعجاب، باب د په حرمت د تکبر کې، په حراموالي د تکبر کې او د عجب کې، چې څوک ځان ته عجب کوي، خود پسندي کوي. دا یو بل سره لګېدلي دي. فرق پکې څه دی؟ تکبر چې دی نو اکثر په اقوالو کې افعالو کې ظاهریږي. تاسو وګورئ تکبر به په اقوالو افعالو کې ظاهریږي. او دا عجب چې دی نو دا به په هیئت کیفیت سره او د زړه یو خبرې سره معلومیږي. څنګه؟ تکبر دا دی چې څوک لوی مار وي، لوی کوي چې هم چنا دیګری نه زما په شان څوک نشته. یا دا چې دی په کړوړو کې، په لباس خوراک سکاک کې، په انداز کې، په خلکو سره په غم خادای کې تکبر کوي. او عجب څه دی؟ چې دی د ځان نه علاوه بل څوک نه خوښوي، خود پسندي پکې، ځان ته غلط وي. پښتانه وایي ځان ته پلان کې ډېر ځان ته غلط دی وایي. د ډېره ښکلې جمله ده ګوره، لکه ځان ته صحیح نه دی ځان ته غلط دی. دله داسې نو کول پکار. که هر څوک داسې وي نو پښتانه وایي ځان ته غلط دی. عجب دی ته ویلی شي چې څوک ځان ته غلط شي. نو ځان ته غلط څنګه په زړه کې د دا خبره چې بس زه دې ښیم چې کار ښي، خود پسند دی. هر څه کې ځان له هر څه ته ګوري چې ما له به څه شی، زما به دلته کم مقام وي، ما له څه کول پکار دي، دې خلکو له زما متعلق څه سوچ پکار دی. دې ته عجب ویلی شي. اوس پې پوه شوه؟ دې ته عجب ویلی شي. لکه څوک مجلس ته راشي او هغه په دې کې نه چې مجلس کې راته ځای میلاو شي، هغه په دې کې چې کم ځای داسې د عزت دی چې زه هلته کښېنم. نو بس دی ګوري کوشش دا کوي. نو که چېرې دی په هغه ځای څوک کښېنه نه نو دی د هغه ځای نه ورشي، نو دا خودپسندي ده. یا تکبر دی. تکبر په دې شو چې دی وایي ولې دی ولې هغه ځای کښېنولم. او خودپسندي په دې شوه چې دی وایي نور چې څوک هر رنګه دي خو چې زه ښه یم. په علم کې خودپسندي څه ده؟ په علم کې خودپسندي دا ده چې خپلې خبرې ته صحیح وایي، د بل هغې ته بس صحیح نه وایي، تنقید کوي. هر چا باندې تنقید کوي چې دا غلطه ده، دا غلطه ده، دا په عزیزوالۍ کې خودپسندي څه ده؟ په عزیزوالۍ کې خودپسندي دا ده چې دی وایي چې ما کومه خبره وکړه بس دغه اخیري ده، ما سره به دا خبره منئ، تاسو سره نه منم، ما سره یې ومنئ. دا خودپسندي ده. د دې وجې یو بزرګو هغه خپل مورید ته نصیحت کولو. مورید ورته ووایي صاحب بس اوس ستا له خوا نه ځم وطن ته، وطن مې ډېر لرې دی، بیا بیا ملاقاتونه داسې نشي کېدی. ما ته یو داسې مختصر او جامع نصیحت وکړه چې هغه زه ځان سره په آخره کې واخلم او هغه رانه هیر نه شي. نو هغه ورته ووایي چې بس د خدایۍ دعوه هم مه کوه او د نبوت دعوه هم مه کوه. د خدای دعوه به هم نه کوې او د نبوت دعوه به هم نه کوې. هغه وایي چې العیاذ بالله خدای دې نه کړي صاحب دا مو څه ووایي، دا خو ډېره غټه خبرې، دا به څوک کوي؟ داسې به هم څوک وي چې دا کار کوي؟ پیر صاحب ورته ووایي ضروري نه ده چې ته چاته ووایې چې زه خدای یم، ضروري نه ده چې ته ووایې العیاذ بالله چې زه نبي یم.
خو دغه دواړو صفاتو کې په ځان کې راونیولې سو دا د الله صفات دي او دا د نبي علیه السلام صفات دي دا هغوی سره ښایي وی څه وی هسې نه چې داسې وکړې چې ته وایې چې بس ما کومه خبره وکړه د دې نه به یو پوچی هم ایسته راایستني اټله فیصله صرف او صرف د چا ده د الله نو دا خو د خدای دعوه شوه چې ته وایې زما خبره کې به بیا رد نه اچوئ او د نبوت دعوه دا ده چې ته ووایې چې ما ووایې نو منه که نه چې ما ووایې درته نو ومنه دا نه وایې چې څوک درته ووایي چې تحقیق وکړم د دې خبرې تپوس وکړم ته ورته وایې چې دې خبرې تپوس وایي ما درته ونه وایي تا په ما باندې یقین نشته صرف او صرف د نبي خبره سي رښتیا وي بل به خامخا تحقیق کوي العیاذ بالله بنده پې هغه سړی به کافر کېږي چې هغه د نبي علیه الصلاة والسلام د خبرې باوجود په یو څیز کې تحقیق کوي چې وارو که دا خبره رښتیا ده او که نه دی کافر شو خو که زما او د بل په باره کې څوک ووایي چې وارو که د دې خبرې تحقیق کوم چې دا صحیح ده او که نه نو دی پې نه کافر کېږي نه ګناهګارېږي ځکه چې کېدی شي چې د هغې نه علاوه بله خبره هم وي نو وي د ټولو نه اټله فیصله د الله وي د ټولو نه رښتونه انسان چې وي هغه نبي وي نو هسې نه چې دا دواړه دعوې وکړي د دې دواړو دعوو نه ځان وساته عجیبه نصیحت یې ورته کړی دی د دې مورید نه پیر غواړي دا چې د ده نه هغه څیزونه وځي چې په هغې باندې دی بیا ناکار او بد ښکاري تکبر ته نه وځي خودپسندي ته نه وځي عجب ته نه وځي ریا ته نه وځي حسد ته نه لر شي الا اخبرکم باهل النار تاسو ته خبر در نکم زو په جهنمیانو سره نو نبی علیہ السلام فرمایل چې هر یو سرکشه جواز بخیل مستکبرن ګوره مستکبرن راغی او دا موږ ویلي دي په قاعده کې چې دغه دواړه ټکي پکې راشي سینه او ته انو دا به د دې طلب ورکوي چې دې طلب د یو شي کوي د دې معنا به ورکوي چې دې طلب د دې کوي لکه استسقا دې طلب د اوبو کوي دې طلب د اوبو کوي نو استکبار به څنګه شي مستکبر متکبر ولې نبی علیہ السلام دې دا کې ونه فرمایل معلومه شوه د دې وجې به یې نه فرمایل چې مستکبرن لوی دی نه دی ځان لوی حسابوي لوی خو یو ذات د الله دی دی ځان لوی حسابوي نو مستکبرن دی طلب د دې کوي چې زه دې لوی شم د دې وجې حضرت عمر رضی الله تعالی عنه فرمایي د ټولو نه سیوا احساس کمتري چې چا کې وي احساس د کمترۍ چېرې دا ولې زه داسې یم کمزوری دته ځان داسې سپک ښکاري نو وایي دا متکبری متکبره کې چې دی نو ډېر د ټولو نه ډېر احساس کمتري په چا کې په متکبره کې عجیبه جمله ده حضرت عمر صاحب فرمایل چې د ټولو نه سیوا احساس کمتري په متکبره انسان کې وي دی وایي یاره دا خلک ولې زما خیال نه ساتي نو دته هر ځای کې احساس کېږي چې یاره جوړ زما دلته هغه قدر نشته نو دی بیا په زوره ځان اوچتول غواړي بس دی بیا په هغې کې څه داسې خبرې وکړي یا انداز اختیار کړي چې خلک هم وایي مړه دا دی څه کوي وایي لوی مار بچی دی نو دی وي خو لوی نه ځان لوی حسابوي ځکه نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي من تواضع لله رفعه الله څوک چې ځان ښکته حسابوي الله به یې اوچتوي او څوک چې ځان اوچت حسابوي نبی علیه السلام فرمایي الا وضعه الله الله به دې ښکته کړي په یو روایت کې راځي دا متکبره به الله دومره ذلیله او رسوا کړي چې د خلکو په نظر باندې به دته به ځان لوی ښکاري د خلکو په نظر کې به دی د سپي او خنزیر په شان وي یو روایت کې ورسره دام دی متفق علیه دا حدیث د امام بخاری او د امام مسلم رحمت الله علیه د کتاب نه امام نووي رحمت الله علیه دلته راغستی دی نو دې باب کې بیا تحریم الکبر والاعجاب کې دا کوم احادیث دي دا ټول په دې مبني دي چې تکبر او عجب ډېر بد خصلت دی او ځان ته ساتل پکار دی صلی الله علیه وسلم